نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الآذان والإقامة، رواه الترمذي. معزز سامعين حضراتو، نننی درس کې چې کومه مسله زیر بحث ګرځېږي نو هغه دا ده چې الفاظ د اقامت دا یو کرت ویل فکار دي او که دو کرت ویل فکار دي. نو دې باب کې د ائمه اربعه رحمهم الله تعالی اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اقامت پشان د اذان دی، یعنی څنګه چې اذان کلمات دو کرته ویل کېږي دغه رنګې د اقامت هغه کلمات به هم دو کرت ویل کېږي. امام ثلاثه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله د دیو مذهب پکې د افراد الکلمات ته، یعنی کلمات د اقامت د دې دریوانو امامانو په نسبت باندې با هغه یو کرت ویل کېږي. نو د دې دوانو حضراتو د فاره چې کم دی دلایل دي. زه پهله مختصر د دې دریو امامانو د فاره چې کم حدیث په استدلال کې دی هغه پیش کوم چې هغه امام ترمذی رحمت الله علیه جلد اول او صفحه نمبر 48 ابواب الصلات کې نقل کړي. هغه روایت د انس بن مالک رضی الله عنه دی. د فرمای قال امر بلال رضی الله تعالی عنہ ته امر کړی شوی دی ای یشفع الاذان ويوتر الاقامه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمای چې بلال رضی الله عنه ته دې خبرې امر کړی شوی و چې کلمات د اذان دي دو کرته وي او کلمات د اقامت یو کرته وي. دا د ائمه ثلاثه رحمهم الله دلیل دی. دا ترمذی هم ذکر کړی دی، بخاری شریف هم ذکر کړی، مسلم شریف هم ذکر کړی، سنن کبرا د بهقی هم ذکر کړی، تقریبا د سایسي ټول ذکر کړی دی. نو هغه د دین استدلال کوي ائمه ثلاثه چې بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اذان د دو کرتو ویلو امر کړو او د اقامت د یو کرت. نو د دې استدلال د حدیث پاک نه د احناف علماء کرام ډېر جوابونه کوي چې دا استدلال د دې حدیث نه صحیح نه دی، ځکه چې امام طحاوی رحمه الله د دې حدیث د نسخ قائل دی چې دا حدیث منسوخ دی، او وروستنی چې کوم حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه دویم باب کې راوړي نو هغه ورله ناسخ دی. دا جواب علامه عینی هم کړی دی، وروستو را روان دی. او دغه رنګې علامه طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار کې هم کړی. یو جواب د دې استدلال نه دا دی. دویم جواب د دې استدلال نه دا کوي چې دلته کې دا ایثار الاقامت د الفاظو کې ایثار نه دی مراد، بلکې ایثار د صوت مراد دی. د دې څه معنا ده؟ ایثار د اقامت دا معنا چې یو کرت د اقامت د کلمات ویل شي، د دې دا معنا نه ده، بلکې ایثار صوت مراد دی. یعنی هغه کم आवाज چې دی او کم سا چې تر وباسي په هغه سا سره نو په یو سا سره دو کلمات د اقامت ویل پکار دي. داسې کله چې اذان ویل کېږي نو د اذان کلمات دا به په یو سا باندې دا یو کلمه پوره کوي، لکه الله اکبر الله اکبر دا په یو سا سره شوه، بیا الله اکبر دا په بل سا سره شوه، اشهد ان لا اله الا الله دا په بل سا سره، اشهد ان لا اله الا الله دا په بل سا سره، اشهد ان محمد رسول الله دا په بل سا سره. نو په اذان کې به چې کوم دی دا کلمې په یو اساس سره چې کوم دی جدا جدا ویل کېږي.
په یو سا سره به یوه کلمه ویل کېږي په اذان کې او اواز به پې اوچتولی شي اوچت اواز باندې به ویلی شي او دا کلمات په قلاره قلاره ادا کوي لکه اشهد ان لا اله الا الله داسې په قلاره به وي او په اقامت کې به د دې په عکس باندې یو خو به ډېر تیز اواز پکې هم نشي ویستلی لکه چې خلک موجود دي په جومات کې او اذان کې خو چې کوم دی خلک غایبین یا نایمین یا غافلین نو اواز به ورته اوچت ډېر اواز به وباسي چې دوی یخ شي او په جومات کې خو هغه حاضري نو لهذا تیز اواز ایستو ته پکې هم ضرورت نشته او بل کلمات د اذان به چې کوم دی نو په یو سا سره دوه وی لکه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دې یو سا شو اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله داسې نو دلته ایثار د صوت مراد دی یعنی په یو سا کې باندې په یو اواز سره دا دوه کلمې ویل پکار دي ایثار د کلمو نه دی بلکې ایثار د صوت مراد دی دا دویم جواب دی علما کرام طلبه کرام پې پیږي او دریم دی بعضی شراحو د اردو والا چې کم دی د فتاوی د اردو والا جواب دا کړی چې دا حدیث پاک بیان جواز دی پکې بیان جواز معنی دا ده چې دا یو کرته اقامت ویل جایز دي دم څه ناجایز نه دي ناروا نه دي لهذا استدلال دغه ائمه ثلاثه رحمه الله د حدیثنا هغه مختصر درې جوابونه شو وروسته د کتابونو په حوالو باندې په تفصیل کې روان دي ان شاء الله هغه سره تفصیل وشي هر شي د امام ابن فرح رحمت الله علیه د لپاره دلیل دی نو هغه دقه صفحه د ترمذی شریف یعنی صفحه 48 جلد نمبر 1 ابواب الصلات مخکې دغه د ائمه ثلاثه د حدیث راوړو باب یو تولګو چې باب ما جاء فی افراد الاقامه په دې بس ورستو متصل دویم باب لګی چې باب ما جاء فی ان الاقامه مثنى مثنى باب په بیان د هغه حدیثو کې چې دینه دا ثابتېږي چې اقامت و دود وکړي پیری ویل کېږي د کلمات دود و پیری سم د اذان په شانته نو بیا پای کې حدیث راوړي عن عبد الله بن زید قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا نبی صلی الله علیه وسلم اذان با دو کلمات په ویل کېدل فی الاذان والاقامه په اذان او اقامت دوه کې بعد دا کلمات چې کوم دي دو کرته ویل کېدل دا بعض خلک د فکر ور کوي چې د عام خلکو ته چې ګویا کې د احناف سره په دې اقامت باندې سره هیڅ دلیل نشته دی نو دا چې څومره احادیث د احناف دي د دینه چې کوم دي د غریبانان دا خلک بالکل چې کوم دي منکر کوي ته ځکه دي خو خلکو ته دغه نه بیانې کنه او د فکر کوي چې دا احناف اسه په شاړه باندې روان دي یا په باطل باندې روان دي هیڅ دلیل وسره نشته په اقامت په دې کلماتو باندې چې دوه به پیریول پکار دي بلکې هر مسله چې هغه اختلافي راځي د ائمه اربعه په دې فقهي مسایلو کې نو دیو هغه یو جانب ته راټینګ کی دا بعض خلک د نن سبا نه یادومه او دا بل جانب چې د احناف دي دغه د سره نه بیان یا بیان کې وای دی د سره دلیل نشته نو څومره حدیث چې پی تاسو به وګورئ چې په دې باب کې څومره احادیث وارد دي دا یو کتاب حواله ما تاسو ته ویله چې په دې کې امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث پاک راوړو او په دې حدیث پاک باندې چې کومه جرح امام ترمذی بیا لاندې کړی ده هغه دا ویلي دي چې عبدالرحمن ابن ابي ليلى دا سمانه ده ثابته د عبد الله بن زید نه نو نور محدثینو په حواله ورستو راشي دی سما چې کوم ده ثابته کړی ده نو لهدا دغه جرح ته هم بردا او یا زمو سره په دې باب کې نور احادیث صحیح شته چې هغه د دې حدیث لپاره شواهد دي او دا حدیث په قوی کیږي نو لهدا دا سید استدلال نه دا ساقط نه دی او کله استدلال ساقط وي امام ترمذی رحمت الله علیه ته بیا دا باب ولې لګولې دی او چې باب ورته ولګاو نو بیا پس لاندې وای قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى بعض اهل علم وای چې اذان به هم دوه پیری وي والاقامه مثنى مثنى او اقامت دا هم دوه پیری وي به یقول سفیان ثوری وابن المبارک واهل کوفه او دا قول د سفیان ثوری دی د عبد الله بن مبارک دی او د اهل کوفه دی نو دا دومره لوی علما اجله سفیان ثوری رحمت الله علیه ولنه کې انسان ته ګوره عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته ګوره اهل کوفه ته ګوره چې پای کې امام الفرح رحمت الله علیه ولنه کې شخصیت دی امام محمد امام ابو یوسف ظفر بن حذیل تسلول علماء کرام پای کې کوم دي شامل دي نو دغه علماء سره په دې دلیل نه او اسی به دلیل چې کوم دي روان دي او دا امام ترمذی رحمت الله علیه اکثر په خپل کتاب صحیح ترمذی کې چې چا لوستلی او چا ویلی او څوک شیخ الحدیث پاتې شوی او اسی په تیر شوی نه ته پته لګي اکثر طالبان د زبر درس کې وایم چې اکثر حدیث ته ضعیف ویلی او به پای په متصل چې بده ود عمل فلانی عالم دی فلانی عالم دی فلانی عالم دی
نو چې یو مجتهد د حدیث نه استدلال وکي دا دغه حدیث لپاره تصحیح وي. دا ما په ډیرو کتابونو په حوالو باندې کوم دا خبره ایستلې ده او دا ما ثابته کړې ده چې یو مجتهد د حدیث نه استدلال وکړي یو مسلې لپاره د استدلال د مجتهد دا د حدیث ته تقویه ورکوي دا چې د په نسبت صحیح ثابت نه وي استدلال ته څنګه کوي. نو دا دغه جرح مختصر جواب شو او وروسته ان شاء الله تفصیلی را روان دی. دا ترمذی دویم کتاب چې کوم دی زما سره هغه سنن نسائی ده داغه جیل 1 ده او صفحه داغه 103 ده 103 پاگه کې د باب لګئی کمیل اذان من کلمتین د اذان کلمې بچ کم دي دا څوي. نو پای کې بیا خپل سند سره ذکر کوي عن ابي محذورته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. دا ابو محذوره روي فرمای چې نبی له صلوات و سلام دته د اذان کلمې اخذلی 19 کلمات ورته اخذل او د اقامت کلمات ورته ولس اخذل ثم عدها ابو محذوره 19 كلمة و17. وګورئ زمون خبره به د اقامت کې ده په دې اذان به د کلمو کې ترجیع هم شته ترجیع بن علماء طلبه پیږي هغه زمونږ بحث نه ان شاء الله کاغه ته موقع برابر شو هغه به بیان وکړو چې ترجیع په اذان کې شته او کنه شته. امام شافعي رحمت الله علیه دغه قائل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ترجیع په اذان قائل نه دی. نو دیک ابو محذوره ته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اذان کلمات چې کوم دي نو 19 خودل او د اقامت د کلمات ورته چې کوم دي د ورته 17 دی ورته ولس خودل. نو دا اوس موږ شمارو تاسو ورته چې کوم دی فکر کوئ. اقامت به زه کوم تاسو ته فکر کوئ. الله اکبر یو الله اکبر دوا الله اکبر درې الله اکبر څلور بیا اشهد الله اله الا الله پنځه اشهد الله اله الا الله شپږ اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان محمد رسول الله اته حي على الصلاه نه حي على الصلاه لس حي على الفلاح يولس حي على الفلاح دولس قد قامت الصلاه ديارلس قد قامت الصلاه سوارلس الله اكبر بنزلس الله اكبر شپارس لا اله الا الله ولس. نو زمونږ د اقامت ثابت شو کنه زمونږ اقامت ثابت شو او زمونږ اقامت شم کوم دی دا ولس کلمات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ابا محذورته اذان 19 کلمات خودلې او اقامت وته ولس کلمات خودلې ولس کلمات اذان اقامت په اله جوړیږي چې هغه د اقامت د کلمات دوه کرته ویل شي لکه څنګه چې ما ویلو او مشمارلو او تاسو به ان شاء الله هغه ته ور فکر وکړئ چې دغه ولس کلمات دا چې جوړیږي نو دا زمونږ اذان او اقامت دی. دا اولنې کلیپو زمونږ په دې باندې دوه کتابونو حواله مونږ پیش کړی او دویم کلیپ چې کوم دی ان شاء الله او په نورو حوالو سره مونږ چې کوم دی بیا شروع کوو.